زما عزتمند مشرانو الله تبارک وتعالى د انسانانو د هدایت او راهنمایي د لپاره په انسانانو کې پیغمبرانو سلسله شروع کړه. په انسانانو کې الله تبارک وتعالى د خپل پیغمبران راولېګل د دې لپاره چې دا ټول دنیا د هغه پیغمبرانو پشان عملو کې او داغي عملی نمونه جوړ شي. دغه پیغمبره د سلسله اخیری شخصیت او اخیری نبی او اخیری کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک استاسو د پارا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات کې بهترین نمونه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات کې بهترین نمونه ده. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، دا هغه کس د پاره چې هغه الله او آخرت داغي امید لري، داغي امیدوار وي. وذکر الله کثیرا، او الله په کثرت سره یادې ډیر ډیر الله یادې. د نبی له صلوات و سلام مبارک زندگی دا څنګه چې قران بیان کړل دا د انسانانو د پاره یو خسته خولي او خوبصورت نمونه ده. گویا کې د نبی له صلوات و سلام هغه زمونږ د پاره یو آینه ده. د نبی له صلوات و سلام سیرت مبارک، د نبی له صلوات و سلام زندگی او حیات دا زمونږ استاد د پاره چې یو بهترین نمونه ده. نبی له صلوات و سلام کا یو طرف ته وګوري نو امانتدار تاجر دی، یو طرف ته وګورئ نو بهترین خاوند دی، یو طرف ته وګورئ نبی له صلوات و سلام شفقت والا پلار دی، یو طرف ته وګورئ نبی له صلوات و سلام یو بهترین مرګره دی، چې یو طرف ته وګورئ نبی له صلوات و سلام د یتیمانانو د کونډو د مسکینانو داغي غمخوار دی، یو طرف ته وګورئ نبی له صلوات و سلام صداقت او امانت والا دی. نو بل خواته چې وګورئ نو نبی له صلوات و سلام یو عظیم داعی دی، نبی له صلوات و سلام یو زبردست سپاسالار دی، نبی له صلوات و سلام د ریاست یو سربراه دی، نبی له صلوات و سلام یو انصاف او ایمان والا جج دی، نبی له صلوات و سلام یو بهترین معلم دی، نبی له صلوات و سلام یو کامیاب رهبر دی، او نبی له صلوات و سلام یو عقلمند سیاسی شعور والا انسان دی. دا د نبی له صلوات و سلام سیرت یادول، د دې علم حاصلول، دا معلومول دا د هر مسلمان د لپاره ضروری دي، ځکه چې د دواړو جهانو کامیابی د نبی له صلوات و سلام مبارک زندگی کې الله اخیدله. خپل انفرادي او اجتماعي هر لحاظ سره کستا انفرادي زندگی وي کستا اجتماعي زندگی وي، دا غي کې د نبی له صلوات و سلام سیرت ته ګوره، دا غي په ذریعه سره بستا په دواړه جهانه کامیابی وي. د نبی له صلوات و سلام سیرت چې انسان ګوري دا غي مطالعه کوي، په دې سره د هغه ارادي او عزایم مضبوطیږي، د دین اسلام او د حق دین دا غي جذبه د انسان نورم مستحکم شي، نورم مضبوط شي، زړونو ته راحت او سکون او اطمینان میلاویږي. د نبی له صلوات و سلام سیرت پاغي کې مختلف قسم حالاتو نه انسان خبردار شي. کله په نبی له صلوات و سلام مشکلات راځي، کله نبی له صلوات و سلام ته ترقیات ملاویږي او خوشالیان راځي. دا مشکلات او تکالیف او علم کم چې نبی له صلوات و سلام او صحابه د دین د لپاره تیر کړی دي، دغه حالات معلومول دا د هر مسلمان د لپاره فرض دي او ضروری دي. د نبی له صلوات و سلام د پیدایش نه مخکې بعضی کارونه داسې شوي دي چې هغه خلاف عادت دي، خرق عادت دي، داسې واقعات راغلي او هغه د نبی له صلوات و سلام د نبوت د لپاره، داغي د رسالت د لپاره، داغي د رسالت او د نبوت د اثبات او تصدیق د لپاره الله دا راګرځولي. هغه د علما ارهاس وای، ارهاس هغه خرق عادت کار چې د نبی له صلوات و سلام د پیدایش نه وړاندې شوی وي دي ته ارهاس ویل کی. نبی له صلوات و سلام دا غي د ولادت نه
50 یا 55 ورځې مخکې دا فیل واقعه راځي، د اتیانو والا واقعه راځي. تاسو اورئ چې د ابراها نومي یو کس دی، د یمن حاکم او دا دی چې خپل په یمن چې کوم دارالحکومت دی په هغه صنعا کې د خپل یو چرچ جوړي، کلیسا جوړي. دا غرض چې خلک به بیت الله پریدي او زما چرچ ته برازي. نو خلک نه راتلل د دې چرچ ته، نو لہذا د اراده وکړه چې زه په مکه مکرمه باندې حمله کوم او پسونو اتیان او ځان سره جری داسې لخر دا واغشت او روان شو. الله تبارک وتعالى ابابیل را لګي و ارسل عليهم طيرا ابابیل. الله دغه ابرها او دغه د لخر د تبعید لپاره دا واقعه چې کوم ذکر شو دا سوره فیل کې قران کریم کې دا د نبی له صلوات و سلام ارهاس ته. دغه شان په کوم شپه چې نبی له صلوات و سلام پیدا شو نو په هغه شپه باندې د ایران چې کوم بادشاہ هغه ته کسرا ویل کی، داغه په محل کې خطرناکه زوردار زلزلہ رااله او باغې کې په محل کې تقریبا سورلس چره داسي د بوتانو غوندي غټ غټ دغه لګي دلیو هغه رول ویدل. نو شیروان په ډېرې پیسې لګولې وي، مال دولت په خرج کړو. تقریبا په 3 کالو کې هغه دا منارې غوندي چره دا جوړ کړي وي د بوتانو او دا خوبصورت او بهترین جوړ کړو او دا د نبی له صلوات و سلام په دغه پیدایش پشپه باندې دا رول ویدل. نو دا د نبی له صلوات و سلام ارهاس ته، دا د نبی له صلوات و سلام د پیدایش نوړان دی خلاف عادت او خرق عادت یو کار دی. په کوم شپه چې نبی له صلوات و سلام پیدا شو په هغه شپه باندې د ایران چې کوم آتشکدی وي اورونه پکې بل کړو، هغه اورونه مړ شو. نبی له سلام چې په کوم شپه باندې پیدا شو هغه اورونه مړ شو. نو هغه خلک هم چې هغه په سونو کالو باندې دا اور بل کړو او د دې اور به عبادت کو دغه مجوسیانو. هغه حیران پاتې شو چې دا واقعا څنګه وشو. دغه شان یو جیل له هغه چې ساوه ورته ویل کېږي په کوم شپه چې نبی له صلوات و سلام پیدا شو نو دا اچانک چې اوچ او دا د ایران بخار کې د ساوه ورته ویل کېږي. دام چې اوچ شو دام د نبی له صلوات و سلام په ارهاساتو کې راځي. دغه شان چې په کوم شپه نبی له صلوات و سلام پیدا شو نو په هغه شپه چې نو شیروان چې هغه ته تبریه دا خبر میلو شو د تبریه نه چې لکه تبریه کې دالته کې یو سین دی هغه خو چې ودرېدو اپازه ودرېدو. دا د نبی له صلوات و سلام پیدایش پشپ باندې په کوم شپه چې نبی له صلوات و سلام پیدا شو په هغه شپه باندې دا آتشګدی یو نگران دی موبزان وته وي د سکول کتابونو کې دا واقع تاسو به بعضی کسانو کتلی وي. هغه خوب نه چې عربي او خان دي او اسونري دا چې د دجلې بسین باندې وروړي او د عجم جره پر خارونو کې داسې خواريږي، دا خوارو شو باغېږي، دا او خان او دا اسونه دا خوارو شو په دې عجمو کې. نو شیروان چې مبزان نه تاسو کې جتا د خپل خوب څه تعبیر ذهن لرازي چې دې څه تعبیر کې دیش داغه ورته ویل چې عربو کې یو واقعه راتلون کې دا چرته غټه واقعه ده هغه بکیږي. نو د دین دا ما ته معلومیږي او دیم ورته ویلي چې د حیرا یو عالم دی داغه نه ته تاسو کا او ستیح نومره هغه له ولېګا هغه تقریبا 300 کال عمر. لہذا د عبدالمسیح چې دا خریه دی دی وی چې ما ځان سره سکاسان واغشتل او د خپل ماما ستیح لاړم او چت اواز سره مې وته ویلي چې دا یمن سردار کون شوه دی کاوري بس هغه په دې غوسه شو او را پاسې دا جواب ورکو چې تماله په داسې وخت کې رالی چې زما خپې بالکل قبر کې ښکته شوي دي، تماله په داسې وخت کې رالی او بیا ورته وی تر دې لپاره راغلی چې ما نه معلوم کی چې دا آتشګدو کې دا اور ولې مړ شوی د دې لپاره راغلی چې هغه سورلس چې کوم بره اوچتې هغه منارې شانته دي دا ولې رولوي دي دا دې لپاره راغلی چې دا موبزان چې کوم خوب لیدلی د هغې تعبیر ما نه تپوس کړي. دا ټولې خبرې ورته وکړي. بیا ورته وایي چې ای عبدالمسیح چې کله د کلام الله تلاوت زیات شو پیښه چې د آخر زمانه پیغمبر بوس د پیغمبري اعلان کوي د نبوت اعلان کوي. نو دې کې چې دا
دا چې کوم واقعه دا اغي ذکر کړی دا د سیرت په کتابونو کې دغه شان په کوم شپه چې نبی له صلوات و سلام پیدا شو د هغه شپې مبارک نبی له صلوات و سلام فرمایي چې زه د خپل مور د خوب تعبیر ما انا بشارت عیسی د عیسی علیه السلام خوشخبری ما انا دعوت ابي ابراهيم عليه السلام زه د ابراهيم عليه السلام دعا ما لکه رنبه سپاره کې تیر شوی ابراهيم عليه السلام چې دعا غوښته ده ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم الله دې کې یو پیغمبر راولېګا چې دې ته قرآن تعلیم ورکړي او د حکمت خبره ورته کوي او تلاوت ورته کوي او د دې د زړونو تزکیه کوي ټول مفسرین وایي چې د دې مراد نبی له صلوات و سلام دی لہذا ابراهيم عليه السلام د نبی له صلوات و سلام د بار دعا غوښتي را نبی له سلام فرمایي زه د خپل پلار ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا ما او زه د عیسی علیه السلام خوشخبری ما ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد هغه زیر ورکون کې د عیسی علیه السلام د روسته دی او پیغمبر چې داغه نه بروسته راځي او نوم بیسوي اسمه احمد نوم بداغه احمدی نو دا زیر مد عیسی علیه السلام او بیا وی انا رؤیا امي زه د خپل مور هغه خوب ما داغه تعبیر ما چې د پیدایش په وخت کې غیلی دلې ده چې داسې یو عظیم الشان رڼا ده داسې زمانه اوچته شي او دا ټول د شام چې دا څومره محلات او دا څومره بنگلی دي دا په روخان شي نو دا الله تبارک وتعالى دغه ارهاسات خرق عادت کارونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه وړاندې ښکارا کړی دي چې په کوم شپه نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو نو د هغه شپې مبارکي عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه روایت کوي چې زما مور ماته ویلي چې په هغه شپه زه د امینی بیبي سره ومه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مور سره نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کور کې هر طرف ته چره رڼا خورا شو رڼا او بیا ویني چې دا ستوري بالکل دا را نږدې شوي دي او راښکته شوي دي دا ستوري را نږدې شوي دي نو ما دا ګمانو کې چې دا ستوري را باندې رونلويږي زړه نه مې دا راغلی چې دومره راښکته شوي دي چې دا ستوري به ما رونلويږي د دینه بعد الله تبارک وتعالى د نبی له صلوات و سلام هغه دنیا ته چې هغه راوستو او د نبی له صلوات و سلام پیدایش نو امینی بیبي چې دو ځل نور لیدلې دی یو په خوب کې لیدلې چې یاره زمانہ د سیر نور او رڼا خوره شوې ده او ټول شام محلات باندې تللی ده او یو ځل دا په بیدارۍ کې لیدل چې کوم وخت کې نبی له صلوات و سلام پیدا کېدو نو په هغه وخت کې هم چې دا نور لیدلې دا رڼا لیدلې ده اوس هغه خلک چې هغه وي چې نبی له سلام نور دی دا تاسو یاد ساتئ دا مسله چې کم نور وي نو دا هغه پیدایش نکي تر اوسه پورې تاسو چرته دا ورېدلی چې جبرائیل علیه السلام د چانه پیدا شوی دی جبرائیل علیه السلام پلار څوک دی مور څوک ده او جبرائیل علیه السلام یا اسرائیل علیه السلام وغیرہ دا ملائک دا نورانی مخلوق دی د دې د پیدایش خبره نه الله ډایرک پیدا کړی دی دې د چانه پیدا نه دی یو طرف ته وی چې نبی له صلوات و سلام نور دی او بل طرف ته وی چې د نبی له سلام ولادت او میلاد نو د نبی له صلوات و سلام یا میلاد ممانه چې پیدا شوی دی او یا نبی له صلوات و سلام نور ممانه چې هغه نور دی ځکه چې د نور پیدایش نه کیږي د نور تخلیق کیږي هغه الله پیدا کړی وی ډایرک د چانه پیدا کیږي نو موږ ته حکم دی ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کتاسو د الله سره محبت داوی کوي او په دغه دعوو کې تاسو رښتونی یې فتبعوني زما د پیغمبر اتباع او تابعداریو کې داغه په قدم باندې قدم کې دي تاسو په هغه نقش قدم روان شئ داغي په سنت روان شئ يحببكم الله تاسو به الله محبوب وګرځئ ويغفر لكم ذنوبكم الله بس تاسو ګناونه دا معاف کی نو نبی له صلوات و سلام چې کوم د پیغمبرانو وروسته ژوندۍ را هغه تعلیمات والا ده او تعلیمات څه ته ویل کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حکم کړی دی یا یو نبی علیہ السلام وینا مبارکه کړی دی ته وی قول او د نبی علیہ الصلاۃ والسلام یو کار کړی وی یا یو کار صحابي دا غي نقل کړی وی دی ته وی فعل نو قول او فعل د پیغمبر علیه السلام چې راجم شي دینه تعلیمات جوړیږي د نبی علیہ الصلاۃ والسلام میټیریل خمیر د اغي بدن مبارک چره دا جنت د خور نه جوړ شوی دی
هغه څنګه تاسو زه پیوم. اوله خبره ده چې دا هر انسان چې دی په کومه خوره کې دفن شو نو داغه پیدایش دماغه خورونه شوی. دا مسلمه خبره چې کوم انسان په کوم ځای کې دفن شو داغه پیدایش د هغه خورونه شوی. قرآن کریم کی سورہ طه کې الله فرمایي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ای آیات په تفسیر کې یو عربی تفسیر دی نوم دی الجامع لاحکام القرآن. علامہ قرطبی رحمت الله علیه چې دا 671 هجری کې وفات شوه. هغه فرمایي ما من مولود الا وقد زر عليه من تراب حفرته. ار یو پیدا کیدونکې هغه د هغه خور نه پیدا کیږي کومه کې چې دی دفن کړی شوی دی. د هغه خور نه پیدا شوی چې کومه کې دی دفن شوی دی. دغه شان چې یو بل یو عالم دی ابو طاهر صاحب هغه وی نبی له صلوات و سلام فرمای دفن فی الطینه التي خلق منها چې دا په هغه خوره کې دفن کړی شو چې په کوم نه دی پیدا کړی شوی. یو حبشي مسلمانو هغه چې مدینه منوره کې دفن کړی شو نو دا هغه متعلق دا جمله نبی له سلام فرمایلی و چې دی په هغه خوره کې دفن شو چې کومې خور نه دی پیدا لري. د پاک مدینه منورې د خور نه دی کې دی دفن شو لہذا هم د دې خور نه د وجود الله جوړ کړی دی او د دې نه دی پیدا شوی دی. دا یو خبره شو. نو د دې نه دا ثابت شو چې انسان کم ځای کې دفن کیږي د هغه خور نه هغه پیدا کیږي. دویمه خبره د نبی له صلوات و سلام چې کومه روزه مبارک ده قبر مبارک دی دا د جنت ټوکړه را. د نبی له صلوات و سلام روزه مبارکه دا د جنت ټوکړه را. کوم ځای کې چې هغه دفن شوی دی دې ته روزه مبارکه ویل کی. دا د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها کورو. نو په ظاهر خدازه دا د دنیا ښکاری او حقیقت کې دا د جنت ټوکړه را. د جنت نراغلی او دوباره به دا الله تبارک وتعالى جنت ته لیږي. بخاری شریف کې حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه. زما د کور او د منبر ترمنځ چې دا کومه ټوکړه ده دا روضه من ریاض الجنه دا د ریاض الجنت ټوکړه ده. او دا د امام شافعی صاحب د مذهب یو تفسیر والا عالم دی امام نووي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې بین قبری و منبری دا هغه تفسیر کوي چې دا قبر او د منبر ترمنځ چې دا کومه ټوکړه ده چې قبر هم پکې شامل لې نو دا ټول سری دا د جنت ټوکړه ده. دغه شان مرقات دا د عربی د مشکات شریف شرح ده. دا یو لوی عالم دی مولا علی قاری رحمت الله علیه هغه فرمایي الحديث باق على ظاهره والروضه قطعه نقلت من الجنه. دا یاد ساته دا مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې والروضه قطعه من الجنه دا روزه مبارکه چې کوم کې نبی له سلام دفن شوی دی دا جنت ټوکړه را وستعود الیها او دا به واپس جنت ته ځي. نو لہذا انسان چې کوم ځای کې دفن کړی شي د هغې نه د هغه پیدایش شوی د نبی له صلوات و سلام د حدیث او دغه نه ثابته شوه د مفسرینو نه چې دغه نبی له سلام روزه مبارکه دا جنت دی. نو لہذا نبی له سلام په دغه کې دفن دی نو ردینه دا ثابته شي د نبی له صلوات و سلام بدن مبارک د جنت د خورونه پیدا لري. اوس د جنت د خورونه پیدا لري خو په دنیا کې پاتې شوی دی. نو په دې وجه باندې د دنیا اثرات به راځي. د دنیا اثرات به دا راځي چې د دنیا بدن باندې خوب راځي د جنت په خوره کې خوب نه دی. د جنت کې خوب نشته او د دنیا خوره کې خوب شته دی. نو لہذا د پیغمبر چې کله ود شي د غزل بیا بیدار وي نو دغه پکې د جنت د خورې اثر دی. دا حدیث مبارک دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله عینا یتنامان ولا ینام قلبی پیغمبر سترګې خودوي خو د پیغمبر زړه نو د کیږي. ولی نو د کیږي چې دا پکې د جنت د خورې اثر دی. خو د دنیا د اثر د وجې سترګې ودې شوي ځکه چې په دنیا کې هغې پاتې کیږي. دغه شان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باره کې دا خبره یاد ساتئ چې د جنت په خوره کې مرګ نشته دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه باندې مرګ نه دی راغلی. دا قاسم نانوتي رحمت الله علیه وایي زه نه وایم نو دا د جنت د اثر د وجې او په ظاهر بدن نه چې هغه مرګ پې راغی دا د دې د وجې په دنیا کې پاتې شوی. دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک چونکې په دنیا کې پاتې شوی دی
نو د دنیا کې د پاتې کېدو په وجه خوله پې راځي خو جنت کې چونکې خوله نشته خو دنیا کې پاتې شوی نو خوله پې راځي نو د جنت هغه خوشبو ده نو د دې د وجې د پیغمبر د خولې نه خوشبو ځي او داسې خوشبو چې د مشک او د عنبرو نه بهترینه خوشبو کوي دا علماء کرامو دا دوه اثرات نقل کړي او د ذکر کړي داسې د انسان چې د خولې نه لاړې وځي د پیغمبر علیه السلام د دنیا کې د موجودېدو په وجه د خولې مبارک نه لاړې وتی لعاب مبارک خو د هغې لعاب مبارک چې دی د کې د انسان هغې کې جراثیم وي د کې بیماری وي اکثر اسپتالونو کې لیکلي یا پر توک نه منع ہے دلته به چې لاړې نه توکي خو د پیغمبر بدن هغه چونکې د جنت د خورې نه جوړ دی لہذا د پیغمبر په لاړو کې الله شفا یې خیر هغې کې مرض نشته ابوبکر صدیق چې کله په غار ثور کې مار خوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه په پوند باندې خپل لاړې مبارکي هغه سي وਹੀ الله ورله شفا ورکي نو د عام انسان په لعاب کې جراثیم او مرض دی او د پیغمبر په لعاب او لاړ مبارکو کې هغه شفا ده دا ولی ځکه چې د پیغمبر علیہ السلام په بدن کې د جنت اثر دی الله پاک دې دغه کمالات د زده کولو او د تعلیماتو مطابق خپل ژوند تیرول مونږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین د جنتونو ارزومند با جنتونه غواړي مین جنان خدای غواړي دیدنونه غواړي مین جنان